دا طبیعت جوړول چې بس سنجیده انداز کې ملاویږي دا ډېره غلطه خبره ده داسې نه کول پکار نو جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله ما سره ملاو شوی دی نو په خندا ملاو شوی دی او زه نیم منع کړی ما حجبني د دې مطلب څه دی نیم منع کړی د هغه وخت نه چې مسلمان شویم یعنی چې زما یاد شي چې زه مسلمان شویم نبی علیه السلام ما ته منع نه ده کړې د دې متعلق محدثین دوه اقوال راخلي یو دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل کور ته او خپلې حجرې ته زه نیم منع کړی په هغه وخت کې چې کور کې به زنانه په هغه ځای کې نه وي نو د سړو په مجلس کې چې نبی علیه السلام ما ته نه دي ویلي چې مه راځه د دې نه یو معلومه دا شوه چې د نبی علیه السلام خاص او عام مجالس وو خو جریر صاحب داسې یو بنده و چې نبی علیه السلام ورته په یو وخت کې نه ویلي چې مه راځه او خصوصي مجلس کې هم زه پرېښودی بعضې وخت کې د بعضې بنده تعلق عام مجلس سره وي عمومي سره وي د بعضې خصوصي سره وي ټول یو شان نه وي د بعضې بنده چا سره څنګه تعلق وي د چا څنګه تعلق وي د تنویر رحمت الله علیه مجالسو کې به یو خصوصي مجالسو یو به عمومي او عام مجلسو یو به خاص مجلسو نو چې مردانه مجلس به کله مو د نبی علیه السلام په خوا کې نو په هغې کې چېرې ما ته نبی علیه السلام منع نه وه کړې چې مه راځه دویمه معنی محدثین دا کوي چې د دې مطلب دا دی چې دی فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چېرې ماته نه څه شی غوښتلی نو منع یې نه ده کړې راته نه دي ویلي چې نشته خو دغه دې ځای کې دا توجیه صحیح نه راځي وجه سره یو خو دا دی ما حجبني یعنی حجاب نه دی د منع نه نه دی د حجاب نه دی او حجاب په هغه شي کې راتلی شي چې ته لا مه راځه وار وکړه او منع هغه کې راتلی شي چې څوک څه ورکوي یا نه ورکوي نو هغې کې راځي چې څوک چاته ووایي ما له دا شی راکړه هغه ورته وایي یاره بس خفه کېږه ما نو دا منع شوه او حجاب دې ته ویلی شي چې څوک راځي ورته وایي چې لږ صبر وکړه مه راځه ستا نه زمونږ دا خبره چې ده نو په حجاب کې ده نو د دې نه معلومیږي ما حجبني نه مراد دا دی چې نبی علیه السلام ما ته د مجلس نه منع نه وه کړې چې مجلس ته مه راځه نو دغه دویمه توجیه زما زړه ته نه راپرېوځي دا ړومبنی صحیح شوه چې نبی علیه السلام چرې هم زه د مجلس نه نیم منع کړی او دویم نمبر دا چې ورپسې نبی علیه الصلاۃ والسلام بل خو یادوي وګورئ ولا رآني الا تبسمه وګورئ او نو لیدلی نبی علیه السلام ما مګر په تبسم سره نو په منع کې دا نه راځي په مجلس کې راځي یعنی یو د مجلس نه نیم منع کړی یو نبی علیه السلام ما ته د غصې په حالت کې نه دي کتلي دا دواړه یو بل سره تطبیق به اله راځي چې د مجلس راتلو کې منع او پرېښودل شي دا هغه منع نه ده چې کومه بعضې محدثین وایي چې ګنې د سراکړو په وجه باندې به نبي علیه السلام ما ته چرې منع نه ده کړې دویم نمبر دا چې جریر بن عبدالله په خپله ډېر مالدار سړی و نو هغه د غوښتو دا خبره نه ده کړې چې ګنې ما به سوال کو نبي علیه السلام هغه خو نورو صحابه ویلي دي پرون موږ ته په درس کې دا صحابي حال تیر شو چې هغه فرمایي څوک چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره زه لاړم یاد شو درته ما ته یاد شو تاسو ته نه پرون ما په احوالو کې ووې او زه د دیارلسو کالو هم پلار مې مړ شو ما په هغې باندې څومره اوږد بحث کړو حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ چې نوم یې څه دی سعد بن مالک بن سنان رضی الله تعالی عنهما نو د پلار نه وروسته چې زه لاړم نو نبي علیه السلام نه ما څه وغوښتل نبي علیه السلام وفرمایل څوک چې قناعت وکړي صبر وکړي نو الله به ورله ورکړئ ډېر ورکړه ورکړي او بس زه پوه شم چې دا ما ته وایي نبي علیه السلام هغه ابو سعید خدري رضی الله عنه نو وایي یا خو ماته نه څه غوښتي نو نه دي منع کړي خو نه دا نه چرې هم زه نبي علیه السلام د خپل ځان نه نیم منع کړی چې ما خواته مه راځه یا د مجلس نه نیم منع کړی صلی علی سیدنا محمد